لاړ الله الله مالا سونه زخمی شو خطا متا ته ما فریاد نه دی کړی مالا سمات شو خطا ته مې فریاد نه دی کړی او ستا په رضا کې نن ړنده شم خدایا چې ته خوشحاله زه خوش یا فریاد نه خو ستا د نوم پیغور یې راکړه وی ورشه وزاغه خدای ته دې ووایه او محمد ته دې ووایه پیغور یې دا پیغور نشم زغملی دو خبری دی اللہ یو را لومن یا هم سترګې جوړې کړه چې دا پیغور ختم یا مې مړه کړه چې قزق نسته کړي مړه مې کړه چې دا قزق نسته د خپل پیغمبر او استاد نوم پیغور نشم زغملی نو چې را پاسېده نو الله غیرتي دې سترګې جوړې وې ټیک ټاک یکنه چې دله جوړې کې مالې خدای جوړې کړې سترګې نو دې بیبي باندې نخرې کې دی د مکې په کوڅو کې بوډۍ ښځه ته ولې یو خدای باندې نو حضرت ابوبکر واخیسته په بیه او دی مزاده کړه نها هغه وینځې غلامان نها چې په مکه کې پې نخرې کېدلې او په مکه کې به د مکې په کوڅو کې په چوکو والی شو او بربنډ به شو بربنډ د بیبي زنیرې نه به جامې وینځې څومره ګران کړه نها دا هغه دي چې حضرت ابوبکر په بیه اخیستې دی وضعت کړی دا تکلیفات تیر شو مارو دا څه دپاره د اسلام دپاره کم دپاره چې الله موږ له خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا دې دپاره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود او دا غد نیازبینو مرګرو په مبارک وجودونو او رسول الله مبارک به تسلی ورکوله کتیب نشو بی بی سمیه له حضرت عمار له حضرت یاسر له تسلی به ورکوله خیر دې لک صبر وکړه خیر دې لک صبر وکړه الله به دین غالب کی صبر وکړه الله به دین غالب کی یو ځل ورته حضور پاک فرمایي وی زمانه مخکې امتونو کې مسلمانانو سره څه شوي دي وی مسلمان به راوسته نو په سر به ولا اره کېښوده نو مکمل به اره کې نیم به یو خو غورځو نیم به بل خو او په وجود باندې ولا د اوسپنې میخونه ټکوالی دي او پسرو اور کے سرو گومنزو باندے ولا غوخ تراشلی دی گومنز غاخون بے اوڈکو تو رسیدل دے تکلیفون عقید دین او دے ایمان نہ دی اڑولے وی صبرو کے تلوار مکوے اللہ بخیر کی او مقتصی شوا اللہ خیر کر اللہم اغا صحابہ کرام گورنران جوڑ کرل د دنیا عزتونه هم خدای ورکړه او د آخرت عزتونه هم خدای ورکړه لیکن زماره دې ټولو خبرو نه مقصد څه دی چې تاسو ته پته ولګي چې دا دین او اسلام په څومره قربانو راغلی دې له څومره تکلیفونه تیر شوي دي د حضور پاک په مبارک وجود او د صحابه څومره تکلیفونه حتی که زنانه څومره تکلیفونه تیر کړي موږ نه هسې بې سره روان دی لږ مهرباني وکړئ خپل رب ته ځان نږدې کړئ علماو ته ځان نږدې کړئ په بچو علم وکړئ بچي حافظان کړئ بچي قاریان کړئ دنیا دې روانه ده پته نشته کله به دي مدرسو سره جوماتونو سره امدادونه وکړئ د الله په مال کې خپل پوره زکات ورکوئ کله کله نفلي روجي نیسئ اوس خو جمع دی که نه اوس خو غنیمت بارده دی روجه هلکه ټول یو عمل د تخیم په دې شروع کې الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک به د
ګل پرز او د زیارت پر روزه نیوله د ګل پرز او د زیارت د ګل او د زیارت روزه شروع کړه د خو جمع دې ډېره زر روزه نیولې کېږي کوشش کوي هر انسان د ګل پرز او زیارت پرز روزه نیسي او جمعه پرز هم کله کله نیسي ورسره شروع کې په دې روزه هر اسلامی میاشت کې 14 14 15 به حضور پاک روزي نیولې دیکھے بڑیر خیری تاسو ته د روزدار د روزې ډېر لوی ثواب دی بل خیردار چې پیشپنی به پاسه نور پیشپنی به مو کې او 2 رکعات مونږ به مو کې کنه الله به خوشاله شي کنه صحت به مو سره خوش ذکر کوي الله یادوي درود شریف وایي خو خپل خلق کنټرول کې د غیبت نه او د ګناهونو نه او د نیکانو خلقو بد مو وایي الله راضي وساتي بلکې نیکانو سره عالمانو سره طالب علمانو سره مدد کوي امداد کوي بدل به خدای درکوي دعا وکړئ یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته مو د فتنو آفتونو مصیبتونو او رنځونو نه په امن او امان کې وساتي